نن د دنیا د وړو وړو سفرو د پاره څومره مونږ منصوبې تړو، څومره تیارې ورله مونږ کوو، او د دغې اوږد سفر د آخرت د پاره هېڅ تیاري مونږ سره نشته. هر سړی خپل ګریوان کې وګوري ما د دې سفر د پاره څه تیار کړي دي، ما سره کم دي نیک اعمال. په خپلو اعمالو باندې لږ نظر واچو مونږه، ګناهونه مې ډېر دي او کو نیکۍ مې ډېرې دي، خلک مې ډېر دردولی دي او کو خلک مې ډېر خوشاکړ کړي دي، د خلکو عزت مې ډېر کړی دی او کو خلک مې ډېر بې عزته کړي دي، د الله حقونه مې ډېر ادا کړي دي او کو د الله حقونه مې ډېر والي دي، د بندګانو حق مې ډېر ادا کړی دی او کو د بندګانو حق تلفي مې ډېره کړې ده. هر بنده وي د خپلې کامیابۍ او د ناکامۍ حساب په دنیا کې کولی شي. هغه ته وایې زما ټکانه جنت دی او کو جهنم دی، ستا په لاس کې ځان له وکړه حساب. کښېنه راواله حساب کتاب وکړه، خپل ژوند باندې نظر واچوه د بلوغت نه پس چې بالغ شوې چې ستا یو عمل نوټ کېږي، سزا او جزا به درکېږي تا ته. واچوه که ستا عمر 40-50 کاله یي، دنیا کې د بلوغت نه پس مې 30 کاله ژوند کړی دی، واچوه نظر څومره ښه مې کړي دي، منځونه مې څومره ادا کړي دي او څومره مې قضا کړي دي. دا سوچ ته وکړه، تا ته به خپله ټکانه دنیا کې پته ولګي ټکانه مې جنت دی او کو جهنم دی. کو چرې جهنم یې نو توبې وباسه، وس در سره هم موقشته دی، استغفار ووایه، اوس هم تا ته د توبې دروازې خولو دي، وړاندې له دې نه چې ستا ځنکدن شروع شي او ستا دروازې بندې شي، بیا ته افسوس کوې، بیا ته سویلي کوې، وخت در سره نه وي. فرعون چې کله دریای نیل کې ډوب کړی شو، هغه هم دا اواز کړو زه ایمان نه وړمه، زه د موسی په رب باندې ایمان راوړمه. فوراً جبریل راغی او یو خټې په لاس کې راواغسته او د فرعون په خوله کې ور واچوله. دا ټیم د ایمان نه دی، د ایمان ټیم هغه و چې ته د بادشاهۍ په تخت باندې ناست وې، هغه و چې ته کله بادشاه وې ته په غرور او تکبر کې وې، هغه ټیم د ایمان خبره وه. اوس خو ته خپله ټکانه د جهنم په سترګو باندې وینې، اوس ایمان نه قبلیږي ستا. ایمان بالغیب الله ته معتبر دی، ایمان بالمشاهده الله ته معتبر نه دی. ګورې کله چې زنکدن آثار سټارټ شي، زنکدن شروع شي، وی بنده ته خپل ټول اعمال مخې ته داسې ځي راځي، خپله ټکانه ورته ښکاري کومه مې ده. دغه ټیم زرها دی بیا توبې وباسي، الله توبه مې ده، الله وی توبې اوس نه قبلیږي. هغه د هغې نه مخکې هر څومره ګناهګار یې، هر څومره ګناه تا کړې ده،